الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها يفرق كل أمر حكيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل الملائكة منهم المقربون من أهل السماوات والأرضين وعلى عباد الله الصالحين. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز و محترم حاضرین کرام، سرنګي چې تاسو ته معلومه ده چې د شعبان مبارک میاشت شروع ده. دې پسې د رمضان المبارک میاشت را روانه. لیکن د شعبان چې کوم فضائل په حدیث مبارکاو کې راغلي دي هغه ډېر حدیث د میاشتې په فضیلت کې دي او ډېر حدیث د دې میاشتې د 15مې شپې په باره کې. او دغه 15مه شپه زمونږ او ستاسې مخې ته را روانه ده، چونکې دې ځله بیا میاشت کې کله راخته نوریت او باران او تقریبا 4-5 شپو پورې میاشت کاره نه شوه. په هغه نسبت باندې میاشت په 10 باندې حساب شوه. په هغې لحاظ باندې د پیر ورځ او د 9 شپه راځي. بیا هم که مونږ او تاسې لږ احتیاط نه کار واخلو نو چې
انسان د اتوار ورځ او د پیر په شپه او د پیر په ورځ او د نهې په شپه دواړه شپې الله ته قیام وکړي او روجې ونیسي نو دغه برکات به یې نصیب وګرځي ځکه چې د دې شپې مبارکې ډېر فضایل راغلي شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمه الله ډېر حدیث په دې باندې را نقل کړي دي یو روایت د بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها بیان کړي چې دا مبارکه فرمایي چې جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا ماسوتن دنون نرستو د مبارک کور ته تشریف راوړ او بیا لږ سات لا کور کې جلوه افروز نو چې بیا زما د کور نه ووت چونکې د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک یولس بیبیانې وې دوه وفات شوې وې او نهه د نبي علیه الصلاة والسلام سره په حیات مبارکه کې وې په یک وخت موجودې وې او د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم سره د هغوی دپاره د حجرو انتظام کړی و او دی مبارک به هره شپه د یو مبارک کې مېلمه و ځکه چې دی مبارک عادل و په دې شپه مېلمستیا د بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها کله چې د کور نه دستی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ووت نو دا مبارکه فرمایي زما زړه کې راغله جوړې حضور صلی الله علیه و آله وسلم زما د مېلمستیا په نمبر کې بلې بیبي کره تشریف یوړ نو زه د خپلې حجرې مبارکې نه راووتم او د ټولو بیبیانو په حجرو ګرځېدم خو ما د یو بیبي په کور کې نبي علیه السلام بیا نه موند چونکې د ماسخوتن لمونځ دا شوی و وخت تېر شوی و صحابه کرام کورونو ته تللي وو فضا خالي وه څوک چې حج یا عمرې له تلي هغوی ته پته ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د روضې مبارکې سره نږدې یو څو قدمه کې جنت البقیع مقبره ده چې اوس د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم د قبلې نه کس طرف ته دیوال جنت البقیع ته رسېدلی منځ کې صرف یو لار ما چې د جنت البقیع طرف ته وکړ نو د حضور علیه الصلاة والسلام د مخ مبارک رڼاګانې د جنت البقیع نه د اسمان طرف ته قطار در قطار روانې وې زم ورپسې جنت البقیع مقبرې ته لاړم حضور صلی الله علیه وسلم مبارک جنت البقیع کی ولاړ دی د جنت البقیع مقبرې والو ته دعا کله چې دعا وکړه بیا ما ته مخ مبارک راواړو چې بیبي مبارک ستاره کې څه خیال راغی زه عادل ما زه ظلم نه کوم
وی ما ورته وی چې قربان زماړه کې دا خیال راغی ګورو زما په نمبر کې تاسو بل بي بي کړه لاړی ما د ټولو بیبیانو حجرې وکتې لیکن تاسو مې بیا ونه موندئ چې جنت البقیع ته مې وکاته نو ستاسو د مخ مبارک رڼاګانې اسمان ته روانې وې نو درپسې دلته راغلم وی ما ته حضور علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې د مؤمنانو مورې تا ته پته نشته دی چې نن کومه شپه ده دا نن شپه دې ته د شعبان پنځلسمه شپه وایي خو دې ته شب برات وایي دا داسې شپه ده چې په دې شپه باندې د بني کلب د قبیلې د ګډو د ویښتو په شمار زما ګنهګار امتیان الله د جهنم د غلامۍ نه آزادوي په روایاتو کې د ربیعه د قبیلې ذکر هم راغلی دی د مضر د قبیلې ذکر هم راغلی دی او په اکثرو احادیثو کې د بني کلب د قبیلې ذکر راغلی دی او شارحین دا حدیث مبارک فرمائی چې په تمام عربو کې په بني کلب قبیله کې څومره ګړې وي نو دومره په بله قبیله کې نه وي او د هغوی د ویښتو په شمار باندې اوس که موږ او تاسو یو ګړه راونیسو او د هغې سرمن وغواړو دا ټول خلک راجمع کړو چې شاوې دا وشمارئ خو څوک هغه ویښته شمارلی نه شي او پاتې شو د تمامې قبیلې د بني کلب د ګړو د ویښتو شمار نو هغه زموږ د وس کار نه دی یو خو د الله د محبوب شان دی هغه مونږه په سر سترګو باندې معلوم لکه قاضي ثناء الله پانی پتی مظهری رحمه الله ارشاد الطالبین کې دا خبره ذکر کړې ده چې حضور صلی الله علیه و آله وسلم نا د مؤمنانو مور بی بی عائشہ رضی الله عنها تاسو چې دا الله محبوبا ستاسو په امت کې دا څوک شته چې دا هغه نیکۍ د اسمان د ستورو په شمار باندې وي نو حضور صلی الله علیه وسلم مبارک ورته فرمایي چې او شته دی د مؤمنانو مور د تپوس کی چې قربان څوک حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته فرمایي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ داغه نه کې د اسمان د ستورو په شمار اوس کومه حقیقت کې وګورو نو د اسمان ستوري موږ نشو شمارل بل دادا چې وواړه اسمانونه شفاف اوس دا اول اسمان کې چې کوم موږ د ستوري ښکاري دا ټول ستوري د اول اسمان نه دي دیکھ ستوري د دویم اسمان دي سپکې د دریم دي سپکې د څلورم دي لکه تا یو شیشه دلته ولګوله او د هغې نه څو ګزه وروسته دې بله شیشه ولګوله او بیا دې وروسته بله ولګوله او بیا چې په دې منځ کې کوم لیټونه لګېدلي دي په هغه نورو شیشو منځ کې لګېدلي دي تر اخره چې اووه شیشې لګېدلي دي نو ته چې ګورې تا ته به د اووه واړو شیشو هغه دننه حدودو کې چې کوم لیټونه لګیا به ته ښکاري اوس تا ته به دا اندازه چې دا لیټ د کمې شیشې او د کمې شیشې تر منځ لګېدلی دی او دا تر کمې لیکن ښکاري به درته صحیح اسمانونه اووه دي او شفاف دي او د اووه واړو اسمانونو ستوري چې دي نو دا د ځمکې نه انسان ته ښکاري اوس د یو اسمان او د بل اسمان د ستورو فرق موږ نشو کولی او نه شمار کولی شو
والله رب الجلال چې محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ته کوم علم ورکړی دی هغه جدا هغه مبارک فرمایي چې او د اسمان د ستورو په شمار باندې نیکی د حضرت عمر رضی الله تعالی اوس دغه ستوري اگر کا پاول اسمان کې ښکاری او پدې کې د اوړ اسمانونو ستوري شامل دي لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی دغه شمار بودلې اوس کتوی چیرې دا خو نه منم نو ستا په خپل پیغمبر اعتماد نشتا او کمال پدې کې دې چې څوک په خپل پیغمبر باندې اعتماد وکړي دې به کمال ایمان خاوند وګرځي چا چې په خپل پیغمبر اعتماد نه دی کړی هغه خلق الله معذب ګرځولي کله چې حضرت موسی علیه السلام ځان سره د بنی اسرائیل مشران بوتله کویدون او هغه تاریخ درېدو موسی علیه السلام الله سره کلام شروع کړ خبرې شروع دغه مشران د بنی اسرائیلو د الله پاک جل جلاله خبرې بلا کیف اورې نو دوی موسی علیه السلام ته مخ راواړو او ورته وی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة مونږه هرگز پتا باندې یقین نه کوي موسی علیه السلام چې سو پورې الله مونږ په خپل سترګو عینان لیدلې نه وي مفسرین کرام فرمایي چې هغه صاعقه راغله اواز راغی او دی یو نیو او د صاعقې په سبب الله دې ته عذاب او سزا ورکا او دغه کسان ټول مړ شو او د موسی علیه السلام په دعا باندې الله بیا ژوندي کړ اوس هغوی دا نقطه لیکلې ده چې چونکې د دې په خپل پیغمبر اعتماد پاتې نشي چې هغه ورته وفرمایل چې دا د الله خبرې دي او دوی ورته ویل موږ په تا باندې هرګز یقین نه کوو چې څو موږ الله په خپله لیدلی نه وي نو د الله جل جلاله لیدل په دنیا کې یعنی محال خو نه دي ممکن دي خو واقع نه دي سوای د حضور علیه السلام مبارک چې هغه مبارک د سر په سترګو په بیداری حالت کې الله جل جلاله په لامکان کې لیدلی نور چا د پاره یعنی مطلب دا دی چې واقع شوي نه دي چې الله پاک د سر په سترګو د بیداری په حالت کې لیدلی په خوب کې رؤیت دا الله پاک جل جلاله دا جائز دي د بندگانو لپاره لکه امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی عنہ سر کرتا الله په خوب کې لیدلی امام مالک رحمت الله امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه سر کرتا الله تعالی په خوب کې لیدلی ولیکن زه تاسو ته د ویښې د بیدارۍ په حالت کې یادوم دارنګې د جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا ګوښ مبارک چیرې د اسمان د ستورو په شمار نیکۍ د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دي نو زمونږ په خپل پیغمبر علیه السلام مبارک باندې اعتماد دی چې هغه رښتیا وایي هغه صادق او مصدوق پیغمبر صلی الله علیه وسلم که څوک وایي چې دا نه منم د خپل پیغمبر اعتماد نشته دا لایق د عذاب او اعتماد دا ډېر ضروري څیز دی یعنی تاسو مونږ که وګورو چې یاره الله جل جلاله واجب وجود دی شته خو ما تاسو نه دي لیدلی خو قرآن مونږ ته وفرمایل چې قل هو الله احد محبوبه ته ورته ووایه چې الله یو دی نو بس مونږ د نبي علیه السلام په خوله مبارکه اعتماد کوو مونږ الله یو منو په خبره ورسېد دارنګې زمونږ نظام په اعتماد باندې روان اوس د
د جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دا گفت چې یاره د بني کلب د ګړو د ویښتو په شمار ګناهګار امتیان زما د جهنم د غلامۍ نه په دې شپه باندې ازادېږي نو د هغې ګړو د ویښتو شمار نبي علیه السلام ته معلوم دی په خبره ورسې او ورته الله ښودلی یعنې بیا به یې دغه مثال نه ورکوو چې دومره مقدار به مقدار ورته معلوم دی نو ځکه یې بیان په دغه شپه باندې الله دومره مهرباني کوي اوس دې کې داسې خلک شته چې د هغې عمرونه به سلو کالو ته رسېدلي وي هغه 15 کاله د نابالغتیا وباسه او دا باقي حساب وکړه چې په ده به څومره شعبانه تېر شوي وي او د هر شعبان په 15مه شپه باندې د بني کلب د ګړو د ویښتو په شمار ګناهګار ازادېږي نو دومره خو به بدبخت هم نه وي چې په هغې کې به زمونږ نوم هم نه راځي په خبره رسېدی مونږ دا امید دی چې الله پاک جل جلاله که د عمل په لحاظ سره کمزوري یو لیکن چې هغه د خپل فضل معامله کوي او د دغه شپې د برکت دومره یعنې ګناهګار بخي نو زمونږ نوم هم پکې الله پاک جل مجدوده راولي چې مونږ هم وبخي په خبره ورسېدی اوس دا برکت د دغه شپې او الله د دې امت سره مهرباني کړې ده چې دوی له داسې شپې داسې ورځې مقرر کړي دي چې په هغې کې دوی لږ عبادت هم وکړي نو الله پاک به ډېر اجر او ثواب ورکوي نو د خپل مجالس کې هغوی د طالبین کې حضرت سیدنا غوث الثقلین شیخ عبدالقادر جیلانی رضی الله تعالی عنہ دا خبر را نقل کړی ده چې یو ځل جبرائیل علیه السلام نبی کریم علیه الصلاة والتسلیم راغی او ورته یې وفرمیل چې د الله محبوب صلی الله علیه وسلم حضرت علی کرم الله وجهه ته ووایه چې دې د هرې میاشتې 3 روژې نیسي چې هغې ته ایام بید وایي 14مه 16مه او 15مه دا 3 ورځې روژې دې نیسي دې ته ایام بید وایي نبی علیہ السلام مبارک په ټول عمر کې ایام بید نه دي قضا کړي دا نفلي روژې به ضرور نه وي او د دې مبارک کې لیکلي دي چې دې ته ایام بید ولې وایي ایام بید ورته ځکه وایي چې بید په عربی کې وایي سپینوالي ته سپین ته وایي اوس دې ته ایام بید ځکه وایي